حدیث پاک کی راضی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خپل فوق پیغمبر را تپوس کول اے دا الله محبوبا چې دا قربانی چې کو دا قربانی څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ارشاد فرمایي سنت ابیکم ابراهیم دا تاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت مبارک طریقہ ده صحابه دی بیا تاسو کې اے د الله محبوبا مونږ لا پدې کې څه فائدہ ده یعنی مونږ چې دا قربانی کوو نو مونږ ته د دې قربانی څه فائدہ ده او څه ثواب مونږ ته ملوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې یو فائدہ دا ده چې د دې ساروی په بدن باندې څومره اختدي د هر اخت په بدن کې الله تعالی یو نیکی درکړي دویمه فائدہ دا ده چې کله په یوم النحر کې د اختر په ورځ شروع کې انسان د قربانې ساروی راو ورزي او د هغه په مړی باندې چاړه راکړي او د اینی پیل اساس کې چې کوم ځمکې ته ورسي نو دا قرباني الله قبول کړي او الله رب العزت په دغه قربانۍ باندې دلا اجرونه او ثوابونه ورکړي درېمه لویه غټه فائدہ دا ده چې د دې جهان نه وروسته یو بل جهان را روان دی او هغه جهان د مرګ نه بعد شروع کیږي چې یوم آخرت هغه ته ویل کیږي او په هغه یوم آخرت کې یو مقام دی چې هغه ته پل صراط ویل کیږي په هغه پل صراط باندې با دا ستاد قربانې دا زناور دا بستا د فراد صلی کار درکې او تابع کرنے پاغا پل صراط باندې پوری بس او جنت ته به داخل او بل لوی فائدې د اخرت په مناسبت سره دا ده چې رب ذل جلال د دې قربانۍ د ساروی سره چې کم شیزونه دي یعنی د بدن سره چې کم شیزونه تعلق ساتون کې دي هغه ټول به الله رب العزت د قیامت ورځ باندې په تل میزان کې څنګه ستا په د نیکو په پړل کې اچي او استاد پربا دا د نیکو یو سبب جوړي نو صحابه کرامو ته پوښتنه کوي دا الله محبوبا زموږ لپاره پدې کې څه فائدہ ده بيدادا فائدې د تاسو بیا صحابه تاسو کې اې دا الله محبوبا څنګه چې په عربو کې عام رواج چې کوم دی هغه د ګډو د بيزو د قربانۍ نو د بيزي کو سمجھ کې راځي چې هغه داغه په بدن باندې په انتها یختي لیکن د ګډ په بدن باندې چې کوم یختي هغه سره نشي شمارل نو یا رسول الله داغه متعلق څه حکم دی وی چې د ګډ په بدن باندې څومره اختدی د هر اخت په بدن کې وجه کوم دی الله تعالی سره ونی کړي بكل شعره حسنه یعنی د هر اخت په بدن کې به الله یونی کې کوم دی تاسو لدر کې تاسو ته امید